څلورمه مسله دغه ده چې زموږ کم د نوجوان نسل دی اوس دې ظالمانو د یهودیانو یا خپله کې مسلمانانو ممالکو یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې ته دا غواړې چې زه چا سره رشته وکړم نو هغې کې چې کم شادي شده خلک نه هغه اپلیکیشن کې خپل ځان رجسټر کړي او چې چا زنانه نکاح نه شي هغه ځان رجسټر کړي بس دوی بیا خپله کې یو بل سره تعلق جوړي رابطه جوړه کړي ته به ما سره نکاح کوې که نه که زه تا سره نکاح کول غواړم یو خو د اپلیکیشن په ذریعه دا کار ډېر آسان شو دویم زموږ چې کوم عموما یو ماحول جوړ دی یو انون نمبر نه یو سړی لګیا وي پردي زنانه سره غیر محرم سره ګپ لګوي او زنانه لګي یو پردي سړي سره ګپ لګوي دا هم ډېر نقصان دی دوی به یو بل ته شنه بغونه ښیي چې زه به هغه کوم ته به دا کوې او زه به بیا هغه وکړم ته به بیا دا وکړې او بس مونږ ته بل یو بل سره کلکه مینه ده هسې دروغو باندې لګیا وي او دا دومره خطرناک کار دی چې په یو وخت باندې د کم سړی چې موبایل باندې دوستیانې کوي دې 5-6 زنانهو سره رابطه وي چې کومه زنانې هغه د 5-6 نرینهو سره رابطه وي دې کې به څه ته یو چا باندې به اعتماد وکړی شي چې یاره دا بالکل ما سره مینې کې مخلصه ده نو که بیا موبایل باندې دی جینۍ او هلک تعلق جوړ شو دی کې د مور پلار رضامندي زیاته ضروري ده که د مور پلار رضامندي نه بغیر وي دا نکاح نقصان ته سړی رسوي ولی مور پلار چې کله د بچي نکاح سوچ کوي هغې کې دې ته ګوري چې د بچی پردی نه شي مونږ نه دې پر مونږ ډېر ځان ستړی کړی دی داسې نه د مونږ نه کور بیل کړي داسې نه د جینۍ د لاسه دې زندګي تباه نه شي او جینۍ چې کوم مور پلار یې غان دا سوچ کوي چې زمونږ دا ماشومه داسې غلطو رسونو ته لاړه نه شي او چې دوی د مور پلار رضامندي نه بغیر نکاح کوي نه دا به نقصان کوي که جینۍ ته هغې ته نقصان میلوي که هلک ته هغې ته نقصان میلوي او دیو که بیا نکاح وکړي خپله کې هغه نکاح میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې که نکاح نه زیات بیا نه وي دیو چې نه نکاح کې د خپلې مور پلار رضامندي هغه اعتماد کې اخیستل او هغې د مسلې نه خبرول دا زیات ضروري دي که هغې درته وایي چې او ټیک دی مونږ خاندان وکتل او تحقیق مو وکړو بیا خیر خو داسې بغیر تحقیقه په پټو سترګو باندې مونږ ته کله کله نوجوانان ټلیفون وکړي چې زموږ یو نکاح دی که دا تړې زور دی مور پلار د خبرې دی وایي نه ورته بیا زه وایم چې خفه نه شي سبب عدالت کې تا په ساري زه پروت وم او زموږ انګریزي قانون دی لاړ میکاله چې چا نکاح تړلی هغه غریب عدالت کې ولاړي ښځه خاوند نه وي چې چا نکاح تړلی هغه غریب ورکې مجرم وي هغه عدالت ته ځي راځي ما ته یو ځل کوهاټ نه یو کس ټلیفون وکړو چې جي زموږ نکاح تړل دي ته لږ راشه مل یاره زه خو کوهاټ ته نشم درتلی وایي مونږ ګاډی درلیږو خو ته زه راشه د نکاح وتړه زه لږ شکي شوم چې یاره دا اوس کوهاټ نه ما پسې ګاډی رالیږي کوهاټ کې علما لږ دي چې دا ما باندې نکاح تړي نو چې څنګه فون وخمل تاسو ګاډی راولئ زه در سره بیا انشاءالله لاړ به شم الله بخیر ذهن ته هسې دا خبره راغله نو فورا دوباره م ورته کال میلاو کړو ما ورته ویل دي کوهاټ کې علما نشته چې ته دلته ما باندې نه کوي یاره کوهاټ کې مونږ ته علما نه تړي مل څه چل دی بس عیدت کې مسله وه عیدت یې نه و تېر کړی ما ورته ویل خفه نه شو آینده دپاره کاله ونه کړي نه چې بار د یو کس راولي هغې کې څه تیاره پرته وي چې څه شته تحقیق کول پکار دی او دا رشته بیا ډېره زیاته ځینه مخکې ما یو ځل مسجد کې یو مسجد کې مسایل بیانولو نو د حور حسن ما بیان کړو چې حورې ته به الله پاک دومره حسن ورکړی وي بیا ما اخر کې دا خبره وکړه چې کم سړي دنیا کې واده کړي دغه کور والان جنت ته لاړو د خاوند جنت ته لاړو بیا به دا کور والا د ښځه به په د اویاو حورو باندې سرداره وي بس بیان ما وکړو زه چې مسجد نه بهر راغله نه چپړو ځای کې یو کس راته ولاړو ما ته مفتي صاحب مسلې د ډېرې ښې بیان کې خو که دا ښځه ما سره جنت ته ځي که والا جنت ته زه تلو ته نه یم تیار چې پته لري چې دا خبرې په څه بنیاد باندې وکړه ما ورته ویل که ډېر زیات تنګ یې ورنه ما دی بس څه وایم ما ډېر سخت پریشان یم بیا دغه شی مشکلات جوړېږي معاشرې کې پرونه ته ملګري وه لطیفه بیان کړه زړه ته هم ډېره ولګېده ما ته وایي چې یو کلي کې د سرکري ټینکي لګېدلې وه نو د کلي والا غونډ خلک هغې ته راجمع شوي وو یو شور او غوغه وه نو د ښځې خاوند ته وایي کمره کې ناست و چې لاړ شه دا خلک راغونډ شوي دي څه چل دی دا ټینکۍ ته ټول خلک راغونډ شوي دي ته لږ معلومات وکړه چې څه چل دی هغه چې هلته د سړی لاړو تپوس یې خلکو نه وکړو چې تاسو ولې راغونډ شوي وایي دې ټینکۍ کې چا زهر اچولي چې څوک اوبه څکي هغه مړېږي نو مونږ د خلک راغونډ کړو چې تاسو هر یو سړی کور ته لاړ شي چې د نلکې کې کمې سرکري اوبه راځي دا ونه څکي دی کې زهر دي ما دا سړی چې کور ته راغلی دی نه ښځې ونه تپوس وکړو چې وړو پلاره څه چلو د خلک څه ته راغونډ شو هېڅ نشته ښځې دا خلک هسې اوزګار دي
بس ایز نشته خنالکی کې چې کوم یو برغری د زر زر اوس کې د صحت لپاره ډېرې ښې دي بس زندګي ځان یې ونه خلاصول غوښتو بیا دا مشکلات جوړیږي بیا دا سوچ کې چې دې نه زه د بالا نه څنګه ځان خلاص کړم د دې وجې نه د مور پلار زموږ د هغې کې د هغې دعا وي د هغې توجهات وي هغې برکات ډېر وي دې وجې نه د مور پلار زمندي نه بغیر پټ باندې نکاح کول یا کوډ میرج دا ټول هسې وخت ضایع کول دي احتیاط کول پکار دي